أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا فتحصصوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نننی درس کے انشاء اللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 رکو نمبر 10 آیات نمبر 87 88 89 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي کله چې الله جل جلاله یو کار کول وغواړي نو الله رب العزت بیا د هغې سره د هغې اسباب چې نو هغه هم پیدا کړي د هغې اسباب بیا الله پاک چې نو هغه پیدا کوي او مهیا کوي. نو اوس هم الله جل جلاله ته چې کله د یوسف یعقوب علیه السلام چې نو هغه امتحان پایه تکمیل ته ورسېدلو نو الله جل جلاله د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې نو هغه اوس دغه تمنا او د هغې چې نو هغه اسباب پیدا کړلو چې یوسف علیه السلام شاید چې نو هغه دې طرف ته میلاو شي. نو په درېیم ځل باندې د یوسف علیه السلام وروڼو چې نو هغه بیا د مصر رخ وکړلو او یعقوب علیه السلام ورته وویل تاسو چې نو مصر طرف ته لاړ شئ چې هلته د بنیامین او د یهودا کېدل یقیني دی او شاید تاسو ته هلته یوسف علیه السلام هم څه درک چې نو هغه میلاو شي. نو تاسو لاړ شئ یا بني یذهبوا فتحصصوا ای زما بچو تاسو لاړ شئ او د هغه چې نو لټون وکئ. تحسس په ح سره دال هم لټون ته ویلی کېږي او تجسس په جیم سره دا هم چې نو هغه لټون ته ویلی کېږي جاسوسۍ ته معلوماتو ته خفیه معلوماتو خفیه طریقې باندې معلوماتو کول ته. البته تفسیر خازن کې لیکلی وی فرق پکې صرف دومره قدرې دی چې په ح سره مونږ چې ورته هی وایو په هی سره ویلی کېږي دا ښه جاسوسۍ ښه خفیه چې نو هغه لټون کې ته چې د خیر دپاره کوي او په جیم سره چې نو هغه ویلی کېږي بد او د شر دپاره چې نو د په خفیه طریقې د چا لټون چې نو کول نو د هغې تسوی تجسس په جیم سره چې شي نو هغه بیا دقت ویلی کېږي. دې ځای کې معرف القرآن چې نو هغه په تفسیر د مظهري او تفسیر قرطبي سره ذخیرة الجنان چې نو هغه په خپله ذکر کړي. معرف چې بیا د هغوی په حواله سره چې نو هغه یو واقع ذکر کړله خو هغه چې نو هغې د هغه په عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره په لیکلي ده او تفسیر خازن چې نو هغه د عبدالله بن یزید چې نو هغه په حواله سره لیکلي ده. نو دی وی چې نو هغه کله یوسف یعقوب علیه السلام دا بچی رخصتول نو دغه وخت ورله یعقوب علیه السلام یو خط هم ورکړو. نو په هغه خط چې نو هغې د عزیز مصر د مصر د بادشاه په نوم باندې ولیکلو بسم الله الرحمن الرحیم. خط مضمون چې نو هغې دقو السلام علیکم زه چې نو هغه یعقوب بن نو هغه ذبیح الله بن ابراهیم خلیل الله چې نو هغه خبره کوم زه چې نو هغه یعقوب یم زما چې نو د پلار نوم اسحاق دی او د هغه د پلار نوم خلیل الله دی. مونږ د انبیا علیهم السلام چې نو هغه یو او مونږ پاکیزه کورنۍ یو. زه چې نو هغه دا خط ته لیکم چې په مونږ باندې د وخت نه زمونږ په پلار نکاح په ټولو باندې چې نو هغه مصیب راغلی زما په نکاح ابراهیم علیه السلام باندې چې نو هغه د امتحان راغلی چې د هغه د هغه لاس او خپې دواړه چې نو هغه وتړلی شول او نار نمرود ته د نمرود اور تار تاو کړی شولو. زما په پلار باندې چې نو اسحاق د هغه نو هغه ذبیح الله چې نو هغه جوړ کړی شو د هغه په سټ باندې چې نو مرۍ باندې چړه ښودلی شوی او د هغه حلال کړی شو حالانکې د اسماعیل علیه السلام هغه ځان له جدا تفسیري خبر ده خو د مضمون کې د هغه دقه شانتي لیکلي او بس په ما باندې چې نو هغه دا نو هغه مصیبت او تکلیف امتحان راغلی چې زما یو ورکوټ زویو زما ډیر زیات چې نو هغه محبوب او خوښ ولو یوسف دا هغه نوم ولو
او دې چې نو هغه د نور ورونو سره صحرا ته لاړلو آلته د هغه چې نو د هغوی نه په صحرا کې ورک شولو نو بیا زما یو بل زوی و کشره بنیامین د هغه نه نوم ولو ما به د یوسف مینه په بنیامین ماتوله د هغه باندې به ما تسلي حاصلوله اوس هغه بنیامین درغلی دی او ستاسو په علاقه کې ستاسو په ځای کې د هغه باندې د غلا چې نو هغه تور لګېدلی شي مونږ انبیا علیهم السلام او زمونږ اولاد چې نو هغه غلا نه کوو زمونږ دا چې نو هغه پیشه د سره دنه نو زه تا ته چې نو هغه دقه خواست کوم چې زما بچی چې نو هغه را پرېږده او که چېرته زما زوی دې را پرې نه ښودو نو داسې بددعا به درته وکړم چې د اوو نسلو پورې به یاد ساتې چې نو اوو نسلو پورې به چې نو هغه تباه شي نو چې کله یوسف علیه السلام ته بیا ورته ولیکل والسلام نو چې نو یوسف علیه السلام ته چې دوی وروڼه لاړل او دوی ته چې نو هغه بیا یعقوب علیه السلام فتحسسوا من یوسف و اخیه تاسو چې لاړ شئ غله راوړئ نو د غلې د راوړلو سره چې نو د هغوی تفتیش به د یوسف علیه السلام هم او د هغه د ورور بنیامین چې نو هغه به هم وکئ ولا تیأسوا من روح الله او د الله رب العزت چې نو هغه د امید نه د رحمت نه چې نو هغه منا امیده کېږي انه لا ییأس من روح الله د الله رب العزت د رحمت نه چې نو هغه خلق نا امیده کېږي چې کم کافر وي ځکه کم سړی چې مسلمان وي ایمان راوړي نو مسلمان او صاحب ایمانو د الله رب العزت چې نو هغه د رحمت نه هر وخت امیدوار وي چې الله رب العزت رحیم او کریم ذات دی الله پاک په خپل بنده باندې رحم کوي او کم سړی چې نو هغه د سوي کافر وي نو کافر دی د الله رب العزت دی نو هغه رحم نه د سره چې نو هغه نه امیدوار وي او نه چې نو هغه د هغه د رحم چې نو هغه قایل کېږي نو تاسو نه امید کېږئ ما الله مهربانه بادشاہ دی دې کې تفسیر خازن کې چې نو هغه او ذخیرة الجنان کې چې نو هغه تفسیر ذخیرة الجنان کې چې نو هغه لیکلی دی هغه وی چې نو یعقوب علیه السلام چې نو هغه یو خوب ولیدلو او کله چې یعقوب علیه السلام خوب ولیدو نو دې په دې خوب کې ویني چې یو مجلس لګېدلی دی او په هغې مجلس کې د یعقوب علیه السلام ټول زامن دی او په هغې کې نو هغه یوسف علیه السلام هم دی بنیامین هم دی او یهودا او روبیل پکې هم دی نو چې کله دغه خوب یعقوب علیه السلام ویل نو یعقوب علیه السلام چې دا هغه وخت دی چې الله رب العزت به دا ټول چې نو هغه مال راولي نو ځکه دې ته وې تاسو لاړ شئ او تاسو نا امیده کېږئ ما فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز نو بیا چې دوی لاړل نو د یوسف علیه السلام خپل تعارف بیا دوی ته وکړو خپل ځان چې ښولو نو د خپل تعارف او د خپل ځان د ښودلو چې نو هغه یوسف علیه السلام دا دوه وجې شولې نو کله چې دوی رالل نو دوی وی چې موږ به د ټولو نه مخکې لاول غله راوالو نو چې کله موږ غله را اخلو نو په دې کې به موږ خپل جړا او فریاد ضارب وکړو په دې چل به موږ یوسف علیه السلام چې نو هغه عزیز مصر بادشاہي مصر ته به نږدې ورسو نو چې کله راشو موږ به داسې چې نو هغه د کمزورۍ خبرې وکړو چې په هغې سره به عزیز مصر زموږ طرف ته مایله شي نو چې کله مایله شي غلبه دې والو او د هغې نه وروسته به ورسره بیا چې نو هغه د بنیامین په باره کې خبره هم وکړو نو دوی چې څنګه آلته لاړل دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا واهلنا الضر ای چې نو عزیز مصر مونږ ته چې نو زمونږ اهل ته ډېر لوی تکلیف چې نو هغه د قاصالۍ په وجه را رسېدلی دی وجئنا ببضاعة مزجاة مونږ راتله کړې په پونجې مال چې نو هغه سرمایه مزجات معمولي سره بعضې چې نو هغه لیکلي چې مزجات ویلی کېږي چې نو الدراهم الضیوفه هغې درهمونو ته ویلی کېږي چې هغه کوټۍ په بازار کې د هغه چلیږي نه نو مونږ سره داسې پیسې دي بعضې وایي چې نه نو هغه دوی وړی او غوړي راوړي ول بعضې وایي چې نه دوی د کور چې نه نو هغه سره داسې لږ ډېر سامان چې نو هغه راغستی او د هغې راوړي ول بعضې وایي دوی چې کم سامان راوړو نو هغه په مثل د کباړو لکه څنګه چې خلک کباړ کې خلک څه شی خرڅوي او په هغې قیمتي نه وي نو وایي داسې راوړو مزجات ولو یعنې هغه شي چې د هغې قیمت نه ولو لنډه دقه نو وایي مونږ چې نو هغه دا راوړی نه خو فاوفي لنا الکیل وتصدق علینا تو مونږ باندې چې نو هغه مونږ له پوره غله راکا وتصدق علینا او په مونږ باندې چې نو هغه صدقه وکړه
په موږ باندې رحم احسان وکړه ځکه صدقه دا هغه مال ته چې نو هغه ویل کېږي چې کم څوک انسان چاله چې نو هغه بلا چې نو هغه استحقاق ورکي د سره د هغه څه حق واجب دا نه او د خپل طرف نه چې نو هغه د لسور کی نو دې ته ویل کېږي صدقه بلا استحقاق چې نو هغه کم ورکړي شي ان الله يجزي المتصدقين الله چې نو هغه بدل ورکړي چې نو هغه ته صدقه کون کله احسان کون کله نو الله رب العزت و تلک الايام نداولها بین الناس الله هغه ذات دی چې د خلکو مومنس کې چې نو هغه دا وختونه اړی راړی الله وی چرته په خپل مال غره نشي چرته په خپل حسن غره نشي چرته په خپل چې نو ځواني غره نشي چرته په خپل قوت او طاقت چې نو هغه غره نشي دا شزونه چې نو هغه دنیا دی او دنیا چې نو فانی ده دا شزونه ټول پانی دي ځکه قوي ذات محکم ذات باقی او دائمی ذات صرف د یو الله دی د الله نه ما سوا چې نو هغه نشتی یو هغه وخولو مخکې مونږ ویلو چې کله یوسف علی السلام دی د کور نه د قشان په دوکر روان کو لار باندې بیا وهل وسره کول بیچ نه نو کوی ته ارتا وهلو کمیس دی وباسلو نو یوسف علی السلام دی یو ورور ته چې نو هغه مخ کړلو او هر یو ته وی چې ایرو رتا سو ما چې نو ولید سی کوي او کما کوي نو مال خدا سزا را کوي نو زمونږ بوډا پلار دی د الله پیغمبر دی تاسو بچلار شه داغه ته کم مخه دی داغه یوې خبرې خیال ونه ساتل او یوسف علیه السلام کوی تارتا کړو او بیا وسره خندل وستاغه لستوري او ستا چې نو هغه سپمې او نور دی راشي وس د تخلاص کی کنه نن اقا یوسف علیه السلام دی هغه خلق دی نن ورته راغلی جړه او پریاد ورته کوي د خپل غلی چې نو هغه ورته محتاج دی وس د خپل غلا او چې ډوړی چې نو هغه دی غواړي او د هغې د پر ورته جړه او پریاد کوي او د یوسف علیه السلام نه چې نو هغه صدقې او خیرات چې نو هغه غواړي نو ځکه الله وی دا ګوره په دې شنو چرته ناز ونه کوي تلک الایام نداولها بین الناس اوس دې بس کوي نو کم رور لچې الله قوت او طاقت ورکړي کم پلار له کم زوی له کم ترز ویله کم ماماز ویله هر هغه سړی چې الله پاک پکې دا خاصیت ښودلی نو ګورې دی به د دقیقې کې بیا هم د الله نه یریږي د هغې احساس به کوي نو چې کله دی یوسف علیه السلام ته خپل دغه حالت ظاهر کړلو دومره جړه او فریاد چې دی نو هغه خپله بېبسي بیان کړله نو یوسف علیه السلام یو دا او یو دا کم د خط مضمون چې ما وې دا خط یې ول ورکو نو چې کله دا دواړه یوسف علیه السلام وکتل بیا د یوسف علیه السلام زړه نور چې نو هغه صبر ونه کړلو او خپل تعارف چې نو هغه یې ورسره وکړو نو یوسف علیه السلام هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه تاسو ته پته شته چې تاسو د یوسف علیه السلام او د هغه د ورور بنیامین سره څه کړول اذ انتم جاهلون کله چې تاسو ناپوه وئ وګوره څنګه بهترینه جمله چې نو هغه راوړه کله چې تاسو ناپوه وئ داسې ورته نه وي چې کله ستاسو شان او شوکت ولو کله ستاسو قوت ولو تاسو په خپل شان او شوکت د قوت په نشه کې چې وئ نو تاسو څنګه چل کړو وی اذ انتم جاهلون کله چې تاسو ناپوه وئ نو تاسو څنګه چل کړو بیا دغه سره مزید مخکې قصه چې نو هغه راځي ان شاء الله العزیز چې نو هغه بیا سبانه درس کې وایو الله دې موږ ته صحیح پوهه او عمل نصیب کړي یا بني یذهبوا ای زما زامن لاړ شئ فتحسسوا پس لټون وکئ من یوسف د یوسف علیه السلام و اخیه او د هغه د ورورو ولا تیأسوا من روح الله او منا امید کېږئ د الله د رحمتنا انه لا ییأس من روح الله بېشکه نه نا امید کېږي د الله د رحمتنا الا القوم الکافرون مگر قوم کافرو فلما بس بیا هر کله چې دوی داخل شولو علیه د هغه باندې یعنې یوسف علیه السلام خواته قالو نو دوی وویل یا ایها العزیز ای عزیز بادشاه مسنه رسېدلی دی موږ ته و اهلنا او زموږ د کور خلکو ته الضر تکلیف وجئنا او موږ راوړې دی ببضاعت سرمایه پونجي مزجات معمولي کوټه فاوفي لنا پس پوره راکړلی موږ ته الکیل پیمانه غله وتصدق علینا او صدقو که په موږ باندې ان الله بېشک الله تعالی یجزي المتصدقین جزا ورکوي بدله ورکوي خیرات کوونکو ته قال هل علمتم نو د ویل یوسف علیه السلام ای تاسو ته پته شته ما فعلتم څه کړي تاسو به یوسف د یوسف علیه السلام سره و اخیه او د هغه د ورور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو ناپوه وئ په هغه وخت کې چې تاسو ناپوه وئ